السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په ثوابۍ کې د 18 کالو ښکلي ځوان چې هغه خپله د تره لور 15 ډزه ویشتله او خپلې د تره لور سره ډېر غټ ظلم کړی دی. اوس هغه ښکلی ځوان پولیسو ګرفتار کړی دی او د هغه تازه انټرویو هم مخې ته راغلی ده او هغه په انټرویو کې دا هم ویلي دي چې هغه خپله د تره لور په څه خبره وژلې ده. نو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مهادر سره سبسکرایب کوي او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو دا دردناکه واقعه په ثوابۍ ټوپۍ کې راغلی ده چې هلته کې امجد ښکلی هلک چې د په 12 کې سبق ویلی او د خپله د تره لور 15 ډزه په دې سر باندې ویشتله او خپلې د تره لور سره ډیر غټ ظلم وکړو. ملګرو چې کله موږ د دې خبرې پوره تصدیق معلوم کو ملګرو چې د امجد کومه خپله د تره لور قتل کړې ده همدا د امجد ته کیدن شوې وه بلکې په ماشومتوب باندې د دې دواړو خپلې کې رشته شوې وه. خو چې کله هم د امجد مور پلار دغه جینۍ کور ته لاړل او ورته ویلې چې زما زوی زلمی شوی دی زه به اوس خپل زوی له واده کوم تاسو ما له د واده نیټه راکړئ. نو هغه د جینۍ مور پلار ورته ویلي چې موږ خو نیټه درکوو خو جینۍ دا وایي چې دا هلک زما نه دی خوښ نو ځکه نو ملګرو همدغه خبره په د هلک باندې ډز ټوپک ولګېده او هلک دا ویل چې دا خو د پښتو ملک دی الله مکه که اوس ما خپله د تره لور ونه کړله نو خلک پسې چې ګوره مړه ستا خو د تره لور تا ته په ماشومتوب باندې ناستې وه تا ته کیدن شوې وه ستا په نامه ناستې وه او اوس تا سره واده نه کوي. نو ملګرو همدغه امجد په دې خبره مجبوره شو تمانچه یې راواغېستله او په خپل کور کې خپله د تره لور 15 ډزه په دې سر باندې ویشتله او اوس دا هم ویلي دي چې ما حکومت پانسي کوي نو زما پانسي هم قبوله ده ځکه چې ما خپله پښتو او غیرت وګټل. که ما دا خپله کیدن شوي جینۍ ما ته نه واده شوي او دا بل چاته واده شوي وه نو زه په شرمونو باندې شرمېدلی وې. ملګرو زموږ د طرف نه دغه معلوماتو د دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کوئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.